چا چې په لسم د محرم باندې په خپل ځان باندې ښه خوراک وکړو او په خپل اهل او عیال باندې ښه خوراک وکړو نو الله جل شانو به څه وکړي وسع علیه سائر سنته ټول کال به الله جل شانو فراخي راولي. او حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جربناه فوجدناه صحیحا موږ په دې تجربه وکړه او اق شانتي وا څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایل. او امام فیض القدیر کې علامه مناوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه فرمایل جربناه 50 او 60 مره چې مونږه دا تقریبا 50 یا 60 ځله دې تجربه وکړه او هغه شانتي وسنګ چې نبی علیہ السلام فرمایل. نو دې ځای پورې البته دې حدیث ته بعض محدثینو هغه ویل چې دا ضعیف ته او چا ته منګړت ویل چا څه او امام سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې فلا باس به دې حدیث کې هیڅ نقصان نشته. او امام شامی رحمت الله علیه علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه پر رد المحتار کې لیکلي په شامی کې چې احادیث التوسعه ثابت صحیح کوم چې داسې قسمه احادیث راغلي هغه بالکل ثابت دي او صحیح احادیث. نو چې څونه عبارات کتلې محدثینو په دې رد کړي دي کوم محدثین چې ډیر زیات متشدد دي ایو دا حدیث ټیک نه دی او کوم چې فقهای کرام دي هغه چې دا حدیث بالکل ثابت دی. نو په لسم د محرم مندا کول پکاري چې ښه خوراک او بزن ښه خرچه پکاري او فقیرانو مسکینانو ښه خرچه پکاري چې الله جل شانو دا ټول کال د انسان بیا صحیح تیر لسم تاریخ ته دی میاشت. بل دا بعض یو حدیث